باب د اجمال تفصیل کې ما قبل اسباب د علم درې دي حواس سلیمه خبره صادق او عقل لدی بیان شو اوس دا غدري وړ تفصیل نو اول تلف نشر مرتب موافق حواس شروع کی حواس خمسه دي ظاهره دي عنوان قائم کړی دی په حواس علامه ابتدانی سے ابتدی حواس لفظ تشریح کی چې دا حواس چې د جمع د حاسه د مفرد حاسه راځي او بمعنى القوه الحاسه اشاره کوي چې دا حاسه کې د اتا د تانیث لپاره دا به صفت واقع کیږي او موصوف به همیشه د دې محذوف چې څه شی دی القوه الحاسه نو علامه نصفی سے به فالحواس خمس د حواس پنځه دي سواء الحواس پنځه دي بمعنى ان العقل حاكم بالضروره بوجودها عقل بداهتا د دې پنځو وړو د وجود فیصله کوي عقل بداهتا د دې پنځو وړو د وجود تاریخ امیر صاحب وایي دا کنه واما الحواس الباطنه باقي بعض الحواس باطنه چې پرور دي تاسو تفصیلی بیان شو چې درې اجوافه سر کې جوړ کو بیا اریو کې دوه په یو کې نو دا حواس باطنه شې دي التي تثبت الفلاسفه فلاسفه خو ثابتي خو فلا تتم دلائلها على الاصول الاسلاميه دا غي دلائل نه تمامي کې په اصول اسلامي باندې خبره پېښ وي نو باقي کې اول سماده او بیا ورپسې بصر ده دا سمه مقدم کړه په بصر باندې کې څه وجه ځکه سمه کې عموم د بصر کې عموم نشته بصر خو بصر استاد مخه دې کوم شی به ویني شاته نشي لیدل او اواز خو ته چورسو سو کوازو کې نغم ته اوره او مخه ته خې طرف ته ګس طرف ته आवाजو کې هغه موري نو چې په سمه کې د بصر په نسبت عموم ځکه سمه مقدمه کړه نو د سمه مبارکي او هي قوه مودعه في العصب المفروش وهي وعاطفه هي مبتدا د قوه مودعه في العصب المفروش دا ولا خبر په دې باندې مشکل لازم ولې چې دی هي ضمیر د چا ته راځي کړي مرجع دې څوک دی نو مرجع دې سماله او هغه مذکر دی او ضمیر دې وته راځي کړي د څه د مؤنث دا ولې نو دی یو جواب خدای چې دا هي ضمیر دې سمې ته نه دی راځي بلکې هغه بدی کې چې کوم صفاتیت د معنا پرته دا غي راځي دی صفات السمع او صفات مؤنث ځکه دا هي ضمیر ورته مؤنث راوړو او دویمه وجه ده دویم جواب او توجیه ده چې دا نحوه او قاعده ده هغه دا چې کله ضمیر دایر شي په منځ د مرجع او د خبر کې د رعایت ته خبر پکې اولاوي ضمیر چې کله دایر شي په منځ د مرجع کې او په منځ د خبر کې د رعایت ته خبر پکې سي اولاوي دا ولې ځکه چې دا مرجع د جملې نه بار شي دي او خبر د جملې داخلي شي دي دا قریب دي د مبتدا ته او خلق د اقرب حق مقدم کی په نسبت د ابعد باندې نو چې دا خبر دې ته نږدې دي او مرجع ته لري او هغه خارجي شي دا داخلي شي د کور بند نه د کور بند خلک رئیس سیوا زیات کی کنه کې سیوا زموږ استاد او سفارش بالکل نه مانو ناغه طریقه دا چې خدای په ډیره بده نو کله کله طالبان له داخله نه ملاوي ده کراچۍ چې د خپلوان به ولو کته د خزه نه خزه د بوله خپل وی چې د ته وایي د پلان کې له داخله ورک نه غي مرته د پلان کې له خامخا داخله ورک داخله خو ورک او د دنیا کنځلې به کوله ستاسو دا څنګه ته زما خزه د سوال جواب کوي بهشکه زه دا غي نه یریږم خو تاسو ته ولې وایي داخله په بار نه غلط تمرین شو ځکه دا کور بندي د بار سړی کو سره پترش نو پریشانی نشتا دوله خو کو د کور خزه ته پترش چې خزه د خیر نو بچي به د پاکي کله جامې به چولی پوزه به نه را بي په وختو کې به تیل چولی
روپۍ به هم پاکي چې کور ته لاړ شي مزېدار روټۍ به یې له پخ کړي کله غوښه کله څه خو چې ښه سره پتره شوه که نه نو یو خو یې د بچو کپړې څښایي پوزې به یې رابېږي سرونه به یې سروالي بروالي ستا جامې به څښایي چې کور ته لاړ شي کور به ګنده پروت وي او چې څه دې پخ کړي دي څه پاخه کړم تا څه روړي دي زمړه نو څه به یې دله پخ کړي دي ټول کار به خراب وي او چې ښځه دې خوشحاله وي بیا کار ښي نو د نږدې سیس چې کوم دی حق اولاد په نسبتو د لرې باندې پوه شوې لهذا دا ضمیر چې کله دایر شي نحویان هم پوره پوه وو په منځ د مرجع په منځ د خبر کې رعایت د خبر اولا دی که دا داخلي شی دی پوه شوې او خبر دلته مؤنث دی نه دی کې څه ووایي وهي قوة دا یو قوت دی مودعة چې ښودلی شوی دی فی العصب المفروش په هغه پټه کې عصب په هغه پټه کې المفروض چې خوره وره ده فی مقعر السماخ د غوږ په ویښ کې مقر ویښ ته وایي د غوږ په ویښ کې د غوږ د سوري په ویښ کې سماخ د غوږ سوري او مقر ویښ ته وایي نو دا هغه قوت دی چې الله تعالی ایښی دی په هغه پټه کې چې خوره وره ده فی مقعر السماخ د غوږ د سوري په هغه ویښ کې یعنې دا د غوږ نه ده دې چې لاندې ورشي نو پرده ده پرده چې وشلېږي سړی کوڼ شي تدرک بها الاصوات چې ادراک کوي بها په دغه سره اصوات د اصوات ادراک کولی چې په هغې سره د اوازونو بطریق وصول الهواء المتکیف بکیفیت الصوت الى السماع طریقه به دی چې مثلا زه اوس دا خبرې کوم نو دا ستاسو د غوږونو د پردې او د ویښته چې ورځي نو دا اول په د هوا کې د هوا ته چې زه دا خبره ورولم د هوا مکیفه شوه په ځي کیفیت سره زما په دې صوت سره نو دې هوا نه بله هوا ځان ته والي بله هوا ناخیرنۍ هوا یې ځان ته والي ستا په غوږ کې ورواچي پوه شوه بګن دا د الله نظام نو وایي بطریق وصول الهوا په طریقې د رسېدلو د هوا سره المتکیف هغه هوا چې متکیفه ده په کیفیت دغه اواز سره الى السماخ سماخ ته دا الى جار مجرور الى جار شو سماخ مجرور شو دا وصول سره متعلق ده چا سره او د بکیفیت صوت کې دا د متکیف سره جار مجرور متعلق دی پوه شوه په طریقې د رسېدو د هوا سره هغه هوا چې متکیفه ده په کیفیت د صوت سره چې چاته ورسي وصول چاته وشي الى السماخ ویښته نو سړی به پوه شي سړی به پوه شي او دا د قوت سامع دا کار دی چې اواز اوري باقي د اواز سخت دی که پوست دی د ښځې دی که د سړي دی په سړي باندې ښه لګي که نه بد پې لګي دا ادراک بیا ګورې دا قوت سامع نه کوي دا ادراک بیا وجدان کوي ښه دا وخت کې وجدان هم کار ورکوي نو دا کار د چا دی د وجدان نو دې صرف اواز راکوي او څه مطلب چې دا انسان دی غوږونو ته د اواز ورسېني دی په پوه شو دماغ چې دا پلانکې د سجاد دی دا زید دی امر بکر دی خبرې وکړي وی بمعنی ان الله تعالی یخلق الادراک فی النفس عند ذلك وی مطلب دا چې الله تعالی پیدا کی ادراک فی النفس په انسان کې عند ذلك په وخت د رسیدو د دغه هوا کې عند ذلك مشار الیه څوک دی وصول دی څوک دی چې کله د هوا ورسي دغه دې طرف ته اشاره ده چې دا محض اسباب دي نو چې اسباب څوک استعمال کینو خلق د مسبب ورته څوک کیا الله تعالی ابل غره مسله او تاثیر هغه تاسو یاد دي څلور مذهبونه ته پکې ما بیان کړو هغه تاسو پکې نه وایو تاسو دې سره تکرار وکړئ ښا چې کوم لکان نو دا څلور مذهبونو تاثیر تکرار وکړي پېښه به خبره کوي نو هغه چې دا الله تعالی د دغه مسبب خلقي پس استعمال له سبب نه موږ چې تاسو جواب د خبره پويږي دا خبره باندې پویدل د خلق څوک الله تعالی دا نه چې دا ولا علت د غوګونو د आवाज دویم البصر وبصر دی وهي قوه دې باندې ما اشکال نه دا هي ضمیر مؤنث ولوړي نو دوه جواب دي تاسو ته وش دا یو قوت چې یو خدای شوی د فلسفتین هغه دوه پټو کې المجوفتین انسان کې 77 پټي باقي کې سوار نسبت د دماغ نه راکودي شوی د انسان ته او باقي پټي د دماغ نه بغیر د نور اعضاء د سر راکودي شوی همدا وجه ده چې کله کله دا ریټ کې هډې چې کار پیږي نو دماغ هم کار پیږي سړی بیا بیهوشي تاسو ورته وجه دا ده چې دې پټو تعلق لګ د دماغ سره او دا پټو کې د سترګو دا پټې څنګه دي د سترګو دا پټې د دماغ نه راکودي شوی ما ته ګوره نو دې ځل دا سره غلي کنه او په دې ځمانه د دوه پټې ملتقا شوی د دوه ورځې باندې مس کې پېښ او بیا دلته داسې جدا شوی نو دوه طریقې دي اخو داسې شوی دی خو ګوره تاسو وینئ ما ته وګورئ داسې شوي دلته راغلي په دې ملتقا شوي نه خې طرف پټه خې سترګې ته تلي
او د ګسه پټه ګس سترګې تلي او دویم قول لا دی حکماو چې نه دا داسې د ضرب په شکل کې د خې طرف ته پټه ګس سترګې ته او د ګس طرف پټه او خې سترګې ته تلي دواړه قولونه دي. بهرحال نن سبا ساینسدانان سوي دا ما د پته نشته. زه د ډېرو کلونو په دې تحقیق کې مې داسې یو ډاکټر راته میلاو چې دې خبرو تحقیق وکړي. خو نن سبا ډاکټران خو نشته که دوکانداران دي ټول کسابان. زه هم خدای خبر چې ډاکټرانو ته د دې تحقیق پته مې چې دا څه وایي کتابونه دې دا پته نشته. دې صرف چاړې تېرې کړي پوه شو په دې ځان نه جهاد کېږي. ها والبصر چا چې ورسره واسطه راشي نو په خدای قسم تاسو زما د خبرې تصدیق کوئ. تاسو والله طالبان یې پته ته نشته. دې ته چې ستا واسطه راشي که نه وایي چې څه پې وکړم دا ډاکټران نه دي دا ډېر فضول قوم دی. او دا نه وایم چې ښه پکې نشته ښه پکې شته که ستاسو پلاران یې به ښه یې دا نه وایم ښه پکې شته خو دو نمبر پکې ډېر زیات. والبصر وهي قوة مودعة دا قوت چې ښودل شوی په العصبتين المجوفتين په دوه پټو کې چې هغه مجوف دي منځ کې خالي دي اللتين تتلاقيان هغه چې په دې تندي باندې یو ځای کېږي ثم تفترقان بیا جدا کېږي فتعديان الى العينين نو مؤدي کېږي او ورسي سترګو ته. نو کار باندې سي د سترګو تدرک بها ادراک کولی شي بها په دې بصر سره الازواو د رڼاګانو والالوانو د الوانو والاشکال د اشکال والمقادير د مقدارونو د اساس غټ کې کولاري د کولو کې والحركات د حرکات د سړی تیز روان دي کو په مزه والحسن د حسن والقبح د قبح وغير ذلك دین علاوه مما خو مطلب دا نه چې دا ولا علت د بصر د اشیاء د پرنا مما يخلق الله تعالى ادراكها في النفس الله تعالی دا غي ادراک پیدا کوي په نفس په نفس ناطقه کې روح کې انسان کې ان استعمال الابد تلك القوه چې کله دا بنده د قوت استعمال کوي یعنی خلق د مسبب پس د استعمال له سبب نه څوک کوي الله رب العزت کوي. وشمع بالقوه شامله وهي قوه مودعه دې کې ما دوه جواب دی اعتراض دا قوت مودعه چې دا اخذل شوی دی په زائدتين النابتتين في مقدم الدماغ د دې داسې دغه چې یا قوت شامه دی خدا ویلي قوت شامه واسه د انسان چې دا وې ځان دراکې نه دی خېشوم کې نری نری سوري الله تعالی دغه سورو کې دا طاقت دی دنه چې دی دا بوی مانیپیولیشن چې په بوی مانیپیولیشن دا بیا لار شي دماغ او په دماغ کې په دې کې مقدم دراس کې دوا داسې راوته غونډه لکه د سینې د سر پشان تاسو خپل سینې لیدلی کړه بل چا هم نه لیدلی کړه او خپل خو لیدلی کړه د سینو د سر د پاسه د سینې د سر ته ویل شي حلما څه ورته وي حلما د خځې سینې ته عام طور ثدي وي د سړي ته صندوقه وي صندوقه الرجل ثدي المرأة پېښه په عربي او توسط د ثدي اطلاق د سړي د خځې دواړو په سینو راځي او د دې سر ته حلما وي حلما اصل کې دغه ته ویل شي دا کونی نه کونی پیژنې ټډې چې ورته وي کونی د سپو په دې سر کې د میخو په دې سر کې دې ته حلما ویل شي خو د دې کونی ډېر اقسام دي د ټډې یو قسم غټ دی یو وړوکی دی یو درمیانه دی په دې باندې ما یو کتاب ما لیکلو زه په رابعه درجه کې وم او دا غي نوم دی الاستدراک علی کتاب الحروف او سم ما سره مخطوط پروت دی نو ما په لفظي کونی او قرات باندې باس کړی د دې تقریبا لس نمونه ذکر کړی د لغت کتابونو د تاج العروس دا او د مخصص ابن سیدنا المحکم ابن سیدنا د غړ کتابونو لسان العرب نه په رابعه درجه کې ما وخت به تاسو پرتګونم نه چول پېښه او هغه وخت زه په د لغت داسې مړم او سم کتاب ما سره دا به حیران شه د ځان تر یعنی دا ما څنګه لیکو پېښه نغمه سلورمه درجه کې کتاب لیکلو سبحان الله اوبه تاسو سره دروړم ان شاء الله بلکې تاسو باندې سبا وروړم ښا نو بهرحال هغه کتاب کې ما دي لفظ قرات چې د لس معنی ذکر کړي او بیا په د قرات خپل طبقات دي کې درمیانه تسوي غټ تسوي غټ ډیر غټ تسوي دغه و طبقات می جوړ کړي دي دا ټول ذکر ما په کتاب کې کړي خو بهرحال د قرات او کونی کې وړو کې قسم تسوي حلمه وي او دی وړو کې قسمه قرات ته حلمه زکوي چې دا د سینې د سر پشان وړو کې وایي ګره مزبانو نو د سینې د سر پشان دوه ټاکې دل تراوتی او د قوت شامل د پوزې د اډو کې تعلق ته دغه دوه ټاکو سره نه انسان چې بوی راکاږي کړه نو دې په تفویش د خوب ویني مزیدار د عود دی دا پویزن د جات جوړمونه اخري وان من شو دی پېښو به چې پوزه باندې پېښو به سړی باندې کې یا اساس خاطر نه دی تاسو ورسره دای تر وای کړه پېښو پیغمبر علیه السلام به اتر خو هغه چې کومو میکمونو خوخه
عود اصل عود ښکلی تر پې شو چې ورو خوشحاله کېدو عود باره کې مشایخو دا هم لیکلي ما څومره صاحب له ښکلې مال څخه ډېر بهترین د عود یو بوتل لا کړی و بار نه راوړ نو ما حضرت له ورکړ څومره صاحب دا هغه خوشحاله شو بیا ماته چې عود کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں جو بندہ اسے استعمال کرتے اسے نظر نہیں لگتی هذا نظر کیږي دا عود خاصیت ده نور نه خصوصیات ذکر کړو او بهرحال پیغمبر علیه السلام دا قسمه تر خو استاد په دې ولونګو پسې شي کنه او مالوش په ګلانده کې په وخت کې کېده دا غزړې ځل مرزي کوي نو دا بوی چې انسان راکاږي دلته نو دا دماغ دا دوه حلمې به پوي شي ښا پوه شو بګر دا غي ذکر کوي وشم وهي قوه مودات في زائدتين دا په زائد هغه دوه زائد غوخو کې دا د بویول قوت پروت دی النابتتين في مقدم الدماغ چې دا راوتی وي د دماغ په لومړنۍ حصے کې الشبيهتين چې مشابه دي به علامتي ثدي د سينو سرونو بشان تدرك بها الروائح ادراک کولی شي په دې سره د بویونو خو څنګه بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفيه ذرائها الى الخيشوم په دې طریقې سره چې وصول د هوا ورسي هغه هوا چې متکیف ته په کیفیت د غبوي سره د پوایزن یا د نور ایتر خو چاته چې ورسي الى الخيشوم خيشوم ته د الى الخيشوم کې د رمجور د چا سره متعلق دی اصول سره چا سره والذوق بالقوه ذائقه وهي قوه منبثه دا قوت چې خورور دی په العصب المفروشي په هغه پټه کې المفروشي چې هغه پټه خوره ورده على جرم اللسان د جبه د پاس نو دا کې الله تعالی قوت ذائقه او د قوت ذائقه څخه کار دی یدرک بها الطعوم چې ادراک اولی شه بده سره د خوندونو بمخالطه الرطوبه اللعابيه التي في الفم بالمطعوم ووصولها الى العصب په دې طریقې سره چې دا لاړې د جبه یوځای شي دغه مطعوم ګلاب جامن نه بګي خود دا لاړې به د ګلاب جامن سره یوځای شي نو دا لاړې ورولېږي او استاد د ګلاب جامن د خون لبدي پټه تورسین چې پټه تورس د په دا خوګ دی یا تاریخ په طریقې د مخالطت د رطوبت لعابيه سره غلاړو سره التي في الفم چې په خله کې د چات دا ورسي بالمطعوم او مطعوم سره مخالطت شي ووصولها الى العصب او بیا د اورسي غا عصب ته واللمس وبالقوه الامسير وهي قوه منبثه في جميع البدن دا قوت چې پروت په تمام بدن کې تدرک به الحراره والبروده او ادراک کولی شي په دې سره د حرارت والبروده د برودت ورطوبه د رطوبت واليبوسه د يبوست ونحو ذلك او دا غرنګ نور یعنی د لمس په ذریعہ سره د یوسیس په سوال کلکواله یوسیس ګرمواله یخواله او دا الله تعالی د انسان په ټول بدن کې خيخه په جمیل بدن ویلي په جمیل بدن اغلب مراد د شانس ته مستثنا دي لکه وختو کې نشته وختو کې چانه کټ کې نه خوږي دوکانو کې نشته دوکانو سره کې دا کو چانه کټ کې نه خوږي ته حال کې نشته جګر کې دنه دې کې پته نه لګي کو چانه نه څه ګوتې وړه دنه پته حال کې جګر کې دې زونه کې بهرحال بعد نور عذاب انسان بدن کې اشتا چې باندې انسان نه پوي د نوک پشان ودا چې په جمیل بدن ویلي اي في اغلب البدن نو ادراک کولی شي په دې سره د حرارت برود او الله تعالی داسې نظام دا پیدا کړی کو دا شی په دې زناورو کې انسان کې نه وی کنه دې پاتې کېدنه ځکه په اور به مرته اور به د ټول جسم خرابو او چې دې اور لګوتې وړي په قوت لامسي باندې پوي شي دا غي راوستو شي الله تعالی حفاظت بیا به څوک سوري پوری او څوک بسو په ځان باندې پوي دا لوی نعمت الله تعالی په انسان کې پیدا کړی دی الله اکبر ونحو ذلك عند التماسك وقت مسك والاتصال به او چې اتصال شي دغه شی به په دې بدن پورې چلو مخکې وای کنه والاتصال به وبكل خاصه منها اسانه نه خبرې وي زرو من اخبار چې لکه مطالعه کې څنګه ګران شته چلو من الحواس الخمس توافق وبكل خاصه منها دینه پکې روان دي چلته به په وخو خدا خو آسان دي کنه وبكل حاسه منها دا اوسې بل ډېر اصولي خبره کوي چې الله تعالی کوم حاسه کوم شي د لپاره مقرر کړی نو دا به هم دغه لپاره کار کوي دغه نه علاوه کې یو سړی د بل څه د لپاره استعمالي د حماقت لکه قوت باسره د کتو لپاره اوس ته د سرګو بذریعه چې خبره اورنده کې دي نشي کېږي دا نشي کېږي علامه اقبال له کسره او لیونی وي ته غټ فلسفي علامه اقبال په ژوندۍ کې د علاوه بل چانیم چپ کړي وي ته چې د نر کېږي کنه نستانه یو تاسو کوم فلسفي ځان غړ جوړ کړی شاعر مشرق او پلانکی نه یو تاسو کوم زه دې تاسو جواب راکیو کوا وی کو خدای پاک درې مستر په انسان کې پیدا کول او کم ځکه به پیدا کول هغه په لوی دی اړین درې مستر کو خدای پاک پیدا کول په انسان کې په کم ځکه به پیدا کول ایمه ورته جرت ځان نه په دې سټ کې به پیدا کول چې شاته رسیدل اخر خدای ایمه وی خندل چې دې به وقفته ګوره
بیوقوفه خدای پاک درې مسترګه په انسان کې پیدا کول په دې کچه ګوته کې به پیدا کول ځکه دا ګوته ارزه ته رسیه پېښ وره انا مقبل دې سړي ته چپ کړم نو یو انسان و چې د سترګو په ذریعه د اوریدلو کوم دا غلطه کوي ښه داسې نه کوي آیا الله په دې قادر دی داسې کوي الله په دې قادر دی چې د غوګونو په ذریعه باندې تا ته کتلو کې او د سترګو په ذریعه باندې تا ته اوریدلو کې الله په دې قادر دی خدا دغه سنت دی چې د سترګې استعمال او د دې سبب د استعمال نه پس خلق نه مسبب کوي د مناسب چا څه شي د غسیزو مرئی کېدل پېښ وبګم وبكل حاسه منها من الحواس الخمسه او په هر یو حاسه د پنځو حواسو توقف على ما وزيت متوقف کېدل او خبرېدل د انسان علامه په سبانه وزيت هي تلك الحاسه له چې د څه د پاره د حاسه ودا شوی نو پاره به خبرې وبكل حاسه منها من الحواس الخمسه توقف يطلع دا دویم طریقه ده يطلع متلکیږي به د انسان علامه په سبانه وزيت هي چې د چا د پاره ودا شوی ده دغه حاسه دوه طریقې درېمه طریقه وبكل حاسه منها توقف يطلع توقف معنی څه کړی يطلع درېمه شو څلورمه بعد ادرات دا ویلی وبكل حاسه منها توقف تطلع سدي او اصل کې توقف چې تتوقفوا وسو تتوقفون یو ته هدف شوی ده ځکه دا ویلی په تفسیر کې تطلع بعد نسخو تطلعهم لیکل دي ښا تطلع علامات او متلکی په سبب چې چا د بردقه حاسه ودا شوی ده سوي يعني ان الله تعالى قد خلق كل من تلك الحواس يعني الله تعالی دغه تمام حواس پیدا کړی د ادراک اشیاء مخصوصه لپاره د ادراک د اشیاء مخصوصه کسمع الاصوات لکه سمع د لپاره د اصوات لپاره ذوق د تعوم لپاره شم د روایت لپاره نو لا يدرك بها ما يدرك بالحاسه الاخرى نو بشي ادراک کړي چې کوم په بل حاسه سره ادراک کیږي واما انه هل يجوز ذلك آیا د دې خلاف داسې کیدی چې د سترګو باندې الله تعالی د قوت سامعي کار ورکي او په بصر باندې قوت بصري کار ورکي داسې کیدی چې وانه هل يجوز ذلك نو ففي خلاف دې کې خلاف دی بین العلماء د علماء په مس کې نو فلسفه وی چې نشي کېدی اسلاميين وي او متکلمین چې کېدی شي فلسفه وی د سترګې د کتو پر علت تخلف ته معلومه علت نه کېدی نشي وقت اوریدو پر علت تخلف ته معلومه علت تعامل کېدی نشي او موږ نه د اسباب دی حلال ولا نه دي مؤثر حقيقي او علت حقيقي ولا سوق دی الله تعالی دی بشو نو دا وی والحق والجواز حق جواز دی لما ان ذلك بمحض خلق الله تعالی ځکه چې دا رستو الله تعالی دا قتل د سترګې استعمال نه پس د مرئی الله تعالی د انسان ته پیدا کړي نو دا په محض د خلق د الله تعالی سره من غیر تاثیر هم نه ده کنه من غیر تاثیر للحواس بغیر د تاثیر د حواس لره فلا يمتنع ان يخلق الله تعالی عقيب صرف البصره ادراك الاصوات مثلا او دا ممتنع نه چې الله تعالی پیدا کړي رستو د استعمال د قوت د بصرین څه شي ادراک د اصواتو پېښ مثلا ته بسترګې استعمال دا باوریدل کیږي فین قیل دلته اعتراض دی ولګي ونده چې تاسو دا وایي چې هر حسب هغه خپل کار ورکي دا خبره نه منم ځکه چې انسان په دې جواب باندې ګلاب جامن کې یو خو د دې خوګوالي معلوم کې دا قوت د ذایقې کار شو اندغه قوت د ذایقې ورولګي دغه سیزو ګرمواله یخواله معلوم کې ګرمواله او یخواله معلوم کې نو یو قوت د ذایقې سره دوه کارونه شي یو د لامسي کار ورکو ذایقې او دویم د خپل ذایقې کار ورکو دا ګلاب جامن خوګواله په معلوم کو دویم د ګلاب جامن یخواله ګرمواله په معلوم کو کنه نو دا خو یو قوت دوه کارونه ورکلو او تاسو ویل نه اړ یو بد خپل لپاره استعمالي پېښه به دي نو دې جواب دا دي چې نه الله تعالی په دې جبه کې دوه قوتونه په دغه وخت کې خیر یو پکې لمسه خیر یو ذایقه نو دا خوګواله د قوت ذایقه معلوم کې په دې جبه باندې خور ور چې دی لامسم پروتیا پېښه او سور الانسان کم عزم نه ده کې دوه لمس پکې زیاتیا جبه نه ده کې لمس سیوا دي پېښه نو دا لمس په ذریعہ سره د افسیس خوګواله د تودواله او یخواله چې کوم دی معلوم شو نو دا په اخر کې دا یو ځکه دوه قوت پراته دي اړ خپل کار ورکو تا دا غني دا ښکاری دوه کارونه چاو کو قوت ذایقي وکړو قوت ذایقي نه کړی اړ قوت خپل کار کړی خبره باندې به شوي فقيل ليس ذائقه تدرك حلاوه الشيء وحرارته ومان ګورنه چې قوت ذایقه چې دا ادراک کې د حلاوت تشي خوګواله او حرارت تاغي او حرارت کار د لامسي دي قلنا مو ورته وای لا دا څنګه ده بل الحلاوه تدرك بالذوق دا حلاوت په ذوق سره ادراک کولی شي ول حرارت باللمس او حرارت په لمس سره الموجود في الفم واللسان چې موجود دی په چا کې په فم او په لسان کې